السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما یو ورځ یو صحابي زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پس راغو چې راشه زما اوخ چې کم دی هغه مس شوی دی، اوخ اوران شوی دا اوخ چې کله اوران شي کنه یا د مس شي نو د ازمرین هم خطرناک شي. اوخ چې کم دی دا یو ډیر ضدي زناور دی چې د حواله سره ډیر واقعیت چې کم دی په تاریخ کې پراته دي چې کله دغه صحابي زمون خوږ نبی پس راغو چې نبی صاحب حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو وی ولا چې راشه د ما اوخ چې کم دی هغه ما شوی دی اوران شوی دی د ورپسې ور را بند کړو د کمرې ورپسې را بند کړو د حال ورپسې را بند کړو چې کله د مو خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وسره لاړو کنه دا وکیل سره ځکه شریکومه چې زناورو ته هم پته وه چې زمون خوږ نبی چې کم دی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا سچا نبی د جیلم پته وه زناورو ته د زناورو حواله سره ډیر واقعیت چې په دې ویډیو کې د سره صرف دوه درې واقعیت ز شریکوم چې د زناورو حواله سره چې کله زمون خوږ نبی دغه صحابي سره تللی دی سټې مې چې دغه ور کولاولو زمونږ نبی چې سټیم دغه ور کولانو صحابي ورته وي چې خیال کوا اوخ ډیر زیات اوران دی. زمون خوږ نبی دروازه کولاو کړی دی او دن ورغله چې کله اوخ بره کتلی دي چې دا خو دواړو جهانو سردار ماته راغو نو اوخ را پاسېدل په منډه راغله دی او زمون د خوږ نبی په خپو کې داسې ناشوي دی او دغه د خپو چې کم خپې وي هغه ولله کولولې زمون د خوږ نبی خپې هغه اوخ کولولې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوخ روچت کو وې تړلو او په دغه باندې ولو تړلو په لرګي باندې ولو تړو هغه مالک لوي چې بس دې اوس مو تړلو او دې بنن نه پس تاسو رزد نه کوي دې بنن نه پس هیڅ قسم روانه تاسو نه کوي چې دا هر څه دغه منظر دغه ته بل او هم ناستو هغه چې دا هر څه کته دی غبل او هم را منډه کړی دا او زمون خوږ نبی لخپو کې ناش شوی دی زمون خوږ نبی غبل او هم روجت کړی دا تړلې دی ولا هغه صحابي ته وی چې نن نه پس په دا اوخ چې کم دی تاسو را هیڅ قسم دغه نه کوي ضد بدر سره نه کوي هیڅ قسم روانه بده نه کوي دی بیا نه مستيږي. خیر زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سحر مزنه چې کله وروته نو او یا بیړیا چې کم دی بیړیا د سپیغونته په شکل کې وی دا جمعه ته مخامخ ولاړ دی چې څنګه د مون خوږ نبی راوتل دی نو بیړیا په خپل اوازونو کې سویل شروع کړی دي نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام ولوي چې تاسو پوهیږئ چې دای سوي وای دی وای دا بیړیا چې کم دی زمون خوږ نبی له دغه باندې راغلی وي په جرګه باندې بیړیا دغه زمون خوږ نبی لوي چې د ستاس کم صحابه کرام دي د ځنګل کې د خپل ګډي بيزي سره او زمونږ زړه نه غواړي چې په دې باندې مونږ اٹیک وکړو ځکه دا رستا د صحابه کرامو ګډي بيزي دي نو مونږ ډېر په دغه باندې په نظر باندې په دې باندې اٹیک کوو نو ته د خپل صحابه کرامو لوایا چې د یو کوټه مونږ د پاره مقرر کی د روزانه مونږ له یو چیلې راکې نو نه مونږ اٹیک کوو بلکې مونږ بر د زناورو حفاظت کوو بیا مونږ بل د چیلو د ګډ بيزو به مونږ بیا حفاظت کوو کچره د مونږ له کوټه مقرر کی یو ګډه یو چیلې چې کوم د مونږ روزانه راکې د خوراک د پاره نو مونږ بر د زناورو حفاظت کوو نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته تاسو کو چې دا بیړیا چې کوم دی خدا سي وای نو صحابه کرام ورته وی چې نا څنګه به مونږ د خپل نیازبینه ګډه یا نیازبینه چیرې به مونږ څنګه په خپل لاس رانی سو دی له به ورکو او دی به خوري لکه زمونږ هم زړه نه غواړي چې په خپل لاس باندې دی را خپل ګډه بيزرا والو او دغه بیړیا ته پاواله کو د مونږ هم صحابه کرامو ته انکار وکړو نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیا هغه بیړیا ته فرمایله او صحابه کرام علم چې تاسو د خپل زناور حفاظت کوئ او غیلې وی چې بس تاسو شکار کول شي جی او دلته صحابه کرام لوي چې تاسو حفاظت کوئ کچره دا غرنګ شوی چې دی ولا کوټه مقرر کړي وي صحابه کرامو بیا به دی روزانه یو ګډه بيزا چې کم دی غ بیړیا ته ورکوله او بیړیا بیا ټول ورځ دی د ګډو بيزو حفاظت کولو جی نو دا د زناورو یو دوه واقعیت را لمخه دراغل نو ما وی چې تاسو سره شریک کوم ګوره صحابه کرام زناورو له هم پتا و زناور له هم داسې دغه رنګ یو بل واقعیه و چې د مون خوږ نبی ورځ داسې چرته په سفر باندې چې ډیر زیات اوږې شوی په لاره باندې داسې یو خیمه وکتنو هغه کې یو بوډۍ ښځه وه چې سره یو چیلی وه نو زمون خوږ نبی ولوي چې دغه رنګ زه اوږې شوی ما او که ستا خوښه چې دا چیلی زول وشم نو پی به زه مسکم او تاله به هم ترې درکم نو هغه بوډۍ ښځې ولوي چې دا خو پی نه کوي دا چیرې چې کومه دا خو پای نه کوي زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې بس مال پراکه عزت الوشم کوي او کنه کوي ما پرې کله زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چیلې نه پي ول وشل نو ډیر زیات پي ته ول وشل چې خپل مسکل او بډای خزل ورکل چې هم حیران شو چې دې چیلې خو مخ کې پي نه کول لکه دا ډیر واقعیت په تاریخ کې په اسلامي تاریخ کې پراته دي چې سړی ووري ایمان ور سره مضبوطیږي نو زما د ویډیو شیر کول تاسو سره مقصد هم صرف دا چې داسې قسم واقعیت مونږ ورو
ایمان مو سره مضبوطیږي کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله لیکل ویډیو مخکې ملګرو رسول ضروری دی جی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام